بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اسلام دین فطرت ته او دین اسلام د انسان د فطرت بالکل مطابق دی. کچره انسان هغه کارونه کوي د کوم کارونه چې اسلام د انسان منع کړی دی، د انسان ته به ډایرک یا انډایرک پریشانی خامخا ملاوي. محترم هغه 15 کارونه ذکر کو چې د هغې نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی، خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانې نه بعد چې څنګه رنګې زندگی تیریده او زمانه رو ایڈوانس کیږي، نو مسلمان د ماډرنیزم د وجې بعضې داسې کارونه جایز کړي دي او روا کړي دي چې د هغې نه دین اسلام مونږ منې کړي یو. هغه کم کارونه دي راځئ چې هغه مونږ وګورو. 1 نمبر کار هغه دی په خپل بدن باندې ټیټو جوړول، نقشې جوړول، ګلکاري کول په خپل بدن باندې. نو دین اسلام او نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی. دا ټیټو جوړول د مغرب نه هلته خو مشهور ټیټو جوړول چې هر یو فوټبالر دغه رنګې هر یو ریسلر دا هغه په خپل بدن باندې هغه ټیټو جوړ کړی. خو دا چیز وز دلته پاکستان او انډیا ته هم راغی. دلته کې هم چې کم دی نو کم انسان کم خلک لایک کوي نو هغه چې څه په خپل بدن جوړ کړي دی په خپل بدن باندې هغه جوړی. دین نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی. 2 نمبر کار هغه چې د هغې نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی دا هغه د خپلې وریځې ویستل او وریځې کټ کول. دا د ښځو خو عام معمول دی، خو نن سبا سړي په دې کې اخته شوي دي چې هغوی خپلې وریځې کټ کوي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی. اسلام خلکو ته داسې نه دی ویلی، اسلام خلک د دین نه دی منې کړي چې تاسو ځان مه سنبالوئ، ځان سنبالوئ خو په هغه طریقه باندې کومه طریقه چې موږ ته شریعت ښودلی. نبی علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې یو صحابي راغی، نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته هغه یخته راخوارو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې د چا غټ ویښته وي هغه له پکار دی چې د خپلو ویښتو هغه حفاظت کوي او د هغې خیال ساتي. اسلام موږ ته دا حکم کړی دی چې خپل ځان سنبالوئ، خو داسې نه چې په هغې سره د انسان هغه شکل و صورت هغه بدلیږي، داسې نه دي کول پکار. 3 نمبر هغه طریقه چې د هغې نه اسلام منع فرمایلی ده هغه دا ده چې نن سبا د ماډرنوالي د وجې سړي د ښځو لباس خوښوي او د ښځو لباس اچوي او ښځې د سړو لباس اچوي. دا په یورپ کې خو یو عام دغه دی چې هلته کې دا پته نه لګي چې د ښځې دا ښځه ده او که دا سړی دی. خو نن سبا دلته زموږ مسلمانانو کې هم دا رواج شروع شوی دی چې د هغوی دا پته نه لګي چې دا ښځه ده که دا سړی دی. دین نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی. نبی علیه الصلاۃ والسلام لعنت ویلی دی په هغه ښځو باندې کمې ښځې چې د سړو لباس اچوي او په هغه سړو باندې کم سړي چې د ښځو لباس اچوي. 4 نمبر چیز چې کم نه اسلام مونږ منع کړي یو هغه دی سونا اچول، سره زر اچول. هر کله چې انسان سره لږ مال و دولت راشي دی په هغه مال و دولت سره بیا قیمتي څیزونه اخلي. نو ټیک د قیمتي څیزونه دی اخلي او قیمتي څیزونه دی استعمالی، خو هغه څیزونه نه د کم نه چې مونږ اسلام منع کړي. ځکه الله پاک مونږ تاسو ته د مال دولت راکړی دی دپاره نه دی راکړی چې مونږ په دې مال دولت سره د الله جل شانه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نافرمانۍ کوو، بلکې دا مال دولت الله جل شانه مونږ له راکړی دی. مونږ له پکار دی چې مونږ په دې خپل مال دولت سره الله او د هغه رسول راضي کړو. نن سبا حکم یو سړي سره چې مال دولت راځي دی په هغې سره به سره زر اخلي او سونه اخلي او هغې بیا غاړې ته اچولي او لاسونو ته اچولي او د سونې ګړۍ او دغه رنګې د سونې ګوتمې او د سونې هارونه هغه بیا غاړې ته اچولي. دین نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی. او 5م هغه کار چې د هغې نه مونږ اسلام منع کړي و هغه کار دی همجنس پرستی. همجنس پرستی یو خبیث عمل دی او د دې عمل د وجې الله جل شانه د لوط علیه الصلاۃ والسلام قوم تباه کړی. او دا عمل او دا همجنس پرستی هغه د یورپ نه بلکې دلته کې زمونږ مسلمانانو کې هم دا چیز او دا عمل تیزی سره را روان دی. محترمو د دې نه مونږ تاسو ځان منع کړو او د الله جل شانه عذاب او د الله جل شانه پکړ هغه ډېر زیات سخت دی. مونږ د دې نبی علیه الصلاۃ والسلام او اسلام منع کړي. اسلام چې مونږ د څه نه منع کړي مونږ له پکار دی چې د هغې نه منع شو. او د دې په ځای نکاح که چرې چا کې داسې یو مرض پروت وي نو هغه له پکار دی چې نکاح وکړي، رشته وکړي. نو دغه رشتې په ذریعې سره او دغه نکاح کولو په ذریعې سره به الله پاک دی د هغه ګناهونو نه منې کړي.